قیامت پر ورځ به ټول خلک به بېهوشه پروت وي لومبۍ شپېلۍ سره به دا خلک نڅا وځي دویمې شپېلۍ سره به اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون بیا جمدي شي ځي به د قیامت هغه چې کوم میدان حشر دی هغې له به ځي دوه شپېلۍ شوي بیا به حساب کتاب نه کېږي ډېر ګران وخت دی خلک به دې خولو کې ډوب پراته رسول الله مبارک فرمایي څوک د کنډو پورې د چا خولی را رکبته د چا الى صورته نامه پورې د چا د خولې پورې غوږونو پورې د اخرت خوله د دنیا د اوبو په شان نه ده د دنیا اوبه خو ستاواره ساتي هلته به د هر چا خوله ده پورې ولاړی نور پښتانه وي نیزوار وی او رسول الله مبارک فرمایي چې نور به د انسان د سر ته یو میل رانږدې شي نو د حدیث راوي وی چې میل د کچ والا میل تم وی د سړکونو ده او میل د سترګو سلی تم وی نو پته نشته چې یو میل دا کیلومیټر والا میل دونه به نږدې وي او که د سترګې د سلی عمره به نږدې وي تسهر جلودهم د خلکو سرمنې به وتړقېږي بعضې نیکان خلک به په دقه وخت د الله د عرش د سوري لاندې وي دا به محفوظ وي د الله مقربین تنګ به شي دا خلک ټول به تنګ شي حساب کتاب چې کله شروع کېږي نو درېیمه شپېلۍ به والي شي درېیمه شپېلۍ سره به دا محشر خلک ټول بېهوشه پرېوځي حضور پاک فرمایي زه به بېهوشه شم دا ټول به بېهوشه شي نو بیا به څلورمه د الله د عرش تجلي به کېږي دا خلک به بېهوشه پرېوځي دا د الله د شان مناسب نو څلورمه شپېلۍ به ووالي شي نو دا خلک به بیا راپاسي نو رسول الله مبارک فرمایي چې څلورمې شپېلۍ سره خلک پاسي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کړم نو چې وګورم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي نو دا پته ماته نشته چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی زما نه مخکې هوش کې راغلی دی او که نه په کوه طور کې په ده بېهوشي راغلې وه نو د هغې په بدل کې د دې بېهوشۍ نه الله ساتلی دی ام جوزیه بساقط الطور کوه طور کې موسی علیه السلام بېهوشه شوی نو دلته ته الله بېهوشي لرې کړه چې هلته دې تېره کړه دلته یې در باندې نه راولم وګورئ وایي د موسی علیه السلام دومره عزت دی چې زما نه مخکې به پاڅېدلي زما نه چې زه پاسم د الله د عرش خپه به یې نیولي چې زه پاسم پته نشته چې ما نه مخکې پاڅېدلی دی او که خدای ته دا بېهوشي معاف کړی دی